یو بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي تر دغه اسانه شی دروخه وی هر څوک چې مخستن څولي کنری که خځي دغه څلور ټکی سبحان الله ټول زده الحمدلله دغه دا ټکی لا اله الا الله الله اکبر دا څلور ټکی دي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر دغه څلور ټکی دا هر یو سلسل واره سلواری سبحان الله سبحان الله سبحان الله سلواری پرکا بیا الحمدلله 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 سلواری پرکا بیا لا اله الا الله بیا الله اکبر سلواری دا څلور ټکی وایا بیا د سحر بیا دغه سی وکا هر مخستن او هر سحر دا کار کوا نبی علیہ السلام فرمایي وای دا عمل چې څوک کوي په دې هر شواروز الله تعالی د سلو غلامانو د آزادولو د سلو اسانو مجاهدینو ته د ورکولو د سلو اوخانو د صدقه کولو او د زمکینو تر اسمانه پورې د دې ټولي فضا په نیکی باندې جوړ کېدلو دومره ثواب په یو شواروز کې الله درکې سبا چې بیا د عملو کې بیا دومره ثواب درکې بل ورځ چې بیا د عملو کې بیا دومره ثواب درکې ټول عمر چې کوي دومره ثواب نه درکې د الله رحمت ما زبانه غواړي ما سړی دې متوجي سي د الله رحمت به ډیر ده څومره آسان ده سبحان الله سبحان الله لسمره ټوکې ټول پر کېږي الحمدلله الحمدلله لا اله الا الله لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر سلسله